که زما رور په زنا مړ وي په والله قسم دا به ما د هندوانو غوندې سېزلې که زما رور په غلا مړ وي په والله قسم چې دا به ما په دې باړې خوړ کې لو کوي که دا ما خښ کړی وې نو زه به حقیقت بیا د یهودیانو نه پیدا وې. डॉक्टर ने अपने भाई के साथ मिलकर नौजवान को ऐसा बेदर्दी से कत्ल किया कि सुनने वाला हिल कर रह गया। زما د حکومت نه دا خواست چې ما سره دی هیلپ وشي او که هیلپ ونشي نو دا مې د حکومت سره خواست دی چې سبا به زما نه ګیله نه کوي په والله قسم چې په سوزنۍ کې بچې به م وژنمه. قبل از वक्त मैं कहूँ कि वो था या नहीं स्नेचर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एहसान अवान हूँ और मौजूद हूँ दीर कॉलोनी गरीबाबाद में. नाज़रीन, ये हकीकत है कि डॉक्टर तो ज़िंदगी बचाता है लेकिन आज के वाक़े में यही डॉक्टर जल्लाद बन गया. ये वाक़या सुनते ही यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने अपने भाई के साथ मिलकर नौजवान को ऐसा बेदर्दी से कत्ल किया कि सुनने वाला हिल कर रह गया. ये वाक़या कैसे रुनमा हुआ, असल हक़ाइक़ क्या है, डॉक्टर क्यों इस हद तक पहुँचा, हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ लेंगे. हमारे साथ ही रहिए. जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूल हुनर शाह के भाई मौजूद हैं. चूँकि ये पश्तो में बात करेंगे फिर मैं आपको उसका उर्दू में खुलासा बयान करूँगा. लावल खपल नुमरा तो वे अल्लाह पाक तासुल सबर दर. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़मा साहिब शाह नूम दे د دیر کالنۍ محله غریباباد اوسېدونکی یم. د پلار نوم مې ګل اکبر دی. داسې خبره شوه، څه کیسه وه؟ دا داسې کار شوی و چې په دې شپه باندې تقریبا 1:30 بجه دا زما ورونه په دې کور مخې ته ناست په دې ډاک کې د شپې بجلي نه وه او دوی دې په دې بلالټون کې ملګري دي د ملګرو له لاړه چې زه د 1:30 بجو پورې شپه په داسې تېره که زه دا ګنټه نیمه به موږ د ملګرو سره حرام وکړو. یو ورسره تیمور اورپیکو کې یو ورسره دا لکو دلته لس دولس پاتې شو. دوی لاړ هلته نو لاره کې به چېرته د خلکو سره ټیټ شوي څه توتې میمې بیز بې شوي نو دی ډاکټر ما ته خو نامه هم صحیح نه راځي، نامه یې رانه ګډوډېږي. دا ډاکټر ورسره مخامخ ولاړو، ده ورسره باسو او شاته نه یې ورو ویشتو او د شپې قریبا 3:30 په کم 4 بجې ما ته حسن څه شی ته صحیح حسن دی سب انسپکټر هغې کې تفتیشي دی او دا تفتیشي ده ما ته کال وکړو په کم 4 بجې خوشحاله شل کم 4 بجې وي زه دومره پاڅېدم دعا سلام مې ورسره وکړو نو ما ته دی وی ته د هنر شاه ورور یې صاحب شاه دی نوم دی ماویجي د رحمان بابا تاڼې او راته وی زه سب انسپکټر یم ستا د ورور په موجوده حالات کې زخمی دی په خپله لګېدلی دی او مهرباني وکړئ تاسو دوی له بیا ځان راورسوئ. ده چې ما ته کال وکړو نو وروره ما ورسره خبرې وشوې نو بیا ما پسې یو 10 منټه 20 منټه پس ورور هم رنګ وکړو چې هلکه ټینشن ماله زه په خپل هلته رسېدلی یم. زه په موکمه اوچت کو ما هسپتال له یوړو بیا چې کله سحر مونځ ما وکړو د حسن خان ته ما رنګ وکړو چې یا اسلامبر دی زما خو تعلیم نشته چې داسې زباني درته وسوی یم نو ما دنه تپوس وکړو چې سرجي زما دا ورور دی زما بچی دی آیا ته ما په دې پوهې که چې دا چا ویشتی دی او دا په کوم ځای لګېدلی دی نو ده ما ته داسې یو سپک الفاظ سره کنځل وکړو چې هغه لکه که زه اوس ویم نو میډیا ده دا هم ډېره بده خبره ځکه چې دا به زموږ خویندې میندې هم ګوري دا به زموږ ولمه هم ګوري دا به زموږ افسران هم ګوري نو ما ته دا جایز نه ده چې زه دا الفاظ وکړم ډېر په یو سپک الفاظ باندې لکه ما ته ما له کنځل وکړه خو آیا که تا سره چونکې ما داسې خرابه خبره کړي تا ما ته کال وکړو چې ستا ورور لګېدلی دی ما دا غلطي وکړه چې تا نه ما دا تپوس وکړو چې سرجي دا چا ویشتی دی په کوم ځای لګېدی که دا جرم وي ته ما له کنځل وکړه خو که نه چېرې جرم نه وي آیا ته خو لکه سپینګیری مې ته ما دپاره قابل احترام یې تا دومره تعلیم کړی تا دومره کورس کړی د دومره عقل او فکر سره ته زما خور مور یادې آیا دا په څه وجه یادې خوب خراب کړی وي که ما دې نه مخکې ما له ده وکړو صحیح شوه جي بل دې ما ته وایي چېره ما ورنه تپوس وکړو چې رورجانه ستاسو لکه د دې زما د رور څه بیان څه خبرې نو دې ما ته چې نه هغه کومه کې دی بېهوشه دی حسن خان زه د تا نه دا تپوس کوم خاص کر د دې افسرانو دپاره زما دا ریکویسټ دی دنه یې تپوس وشي چې دا کومه کې دی دا بېهوشه دی آیا ته بزرګ وي ته ولي وي تا ته زما دا نوم چا وښودو دا درته چا وي چې دا د ضرور دی آیا تا ته زما د لمبر چا وښودو که چېرې ته ولي تا صحابي نو په سر سترګو په تا به وحي راغلي خو که نه ته زما غوندې یو بندی زما د ورور بیان نشو کولی نو دا تا له چا وښودو که زما ورور په زنا مړ وي په والله قسم دا به ما د هندوانو غوندې سېزلی
که زما ورور په غلا مړ وي په والله قسم چې دا به ما په دې باړې خوړ کې لو کوي که دا ما خښ کړی وی نو زه به حقیقت بیا د یهودیانو نه پیدا وي خو که نه زما ورور بلا وجې مړ وي دا زما ورور نه دا زما بچی دی خو حسن خان ګرم نه دی حسن خان په دې ګرم نه دی چې د خپل بچي وینه نه ده لیدلې دا زما د بچي وینه وه دکه ما ته خور مور ټوله ذمہداري په حسن خان ولې نه جی زه په حسن خان نه زه په دې ذمہداري اچوم چې دا زما محافظ دی دا زما دفاع کوونکی دی دا حکومت ته دا وردی د په غاړه دا زما دپاره قابل احترام دی دا زما دپاره مورم دی دا زما دپاره پلارم دی چې ما ته خپل مور پلار خپل محافظ والا خلک راپاسېږي زما بېزتي کوي زما د خور مور بېزتي کېږي آیا دا پسې کېږي زه په مړي ما اور اغستی زما مټ کټ دی زما ځان زیګر کټ دی خو زما زیات نه زیات تو په دې خبره دی چې حسن خان ته ولې سره د علم او سره د تعلیم او سره د تعلیم دومره قابله سړی تا ته ګورمنټ وردي درکړې ده تا ته دوی هوده درکړې ده آیا ته ولې زما بلا وجه خور او مور په سړک او په موبایل باندې یادې که دا زما دا بچی که په ناحکم وی زه نه منم چې په ناحقه دی که دا په ناحکم وی نو تا زما د خور او د مور د بېزتۍ او د کنځلو سره څه حق نه و څه وشو چې تاسو روډ بند کو مړ ما چې روډ بند کو ډسپي رالو ما ته نوم نه راځي زه ساده سړی یم نه زما تعلیم شته دیار خان دی ښایسته سړی دی مضبوط سړی دی ډېر د وصولو او ډېر ښایسته سړی دی زه د دومره ښایست د الفاظو په حساب باندې د احترام او د ادابو په حساب باندې زه دومره ښایست سړی بغیر د علم نه بل سړی نه ګورم هغه سره ما خبرې وشوې د ماتې بچی ستا څه مطالبه ده میسرجي زما 2 مطالبې دي زه مظلوم یم دی وخت کې زما بچی مړ دی زما رور دی زما بچی مړ دی حسن خان ما ته وایي چې زه نامعلومه یم او نه یم خبر سرجي زه ته تاسو نه مدعي غواړم که زما رور په ګورمنټ وجلې او دې وایي چې دا ما وجلی دی دا غلطي پکې وه زه د ګورمنټ خلاف نه یم زه د ملک دپاره زه د وردۍ دپاره دا خو مې یو بچی یو رور دی چې خپل ذاتي 5 بچي مې پې قربان وم زه په خپل هم د ځان د قربانۍ دپاره تیار یم ځکه دا زما خاوره ده زه چې خاورې ته سپک وګورم لا بل سړی ورته وګوري سترګې ورته وباسم په رور په دې نه یم خپه په دې ما ده ته ما چې سرجي که زما رور کې څه غلطي وي د قانون خلاف ورزي وي خم کړي چې ویشتی یم دی خو ما ته څه ریټن وښایې وایي نه جي دا موږ نه دی ویشتی چا ویشتی دی دا ډاکټر ویشتی دی د ډاکټر د رور نوم یې واغستو دا هغه ویشتی دی دا تاسو سره ذاتیت شوی دا تاسو سره ظلم شوی دی یوازې ما ته نه دی ویلي دی د 10,000 کسانو مخامخ په احتجاج کې دا خبره کړې ده ډاکټر ولې ویشتی دی ډاکټر په دې خبره باندې ویشتی دی چې وروره دوی په لار روانو ډاکټر نه به چېرته 12 بجې شوکه شوي موبایل پیسې به ترې اخیستې شوي آیا دا یا دروغ یا رښتیا دا به الله ته پتې زه په دې کې شک نه کوم او نه دا ویم چې دا کنفرم ده خو بهرحال شوي به 12 بجې د دوی نه موبایل اخیستې شوی دی زما رور 1:30 بجه د دې ډاګ نه وتې دی د 15 کسانو نه اوچت شوی دی یوازې زما رور نه و 15 کسان د ګرمۍ د وجې په دې چمن کې ناستو د هوا دپاره په کم 1 بجه باندې دوی هلته ریسار کړی دی نو دا غل چې د چا نه غلا وکړي صحیح شوه دا به ده ته په کم 2 ګنټې ودرېږي بس غل چې غلا وکړه خو تښتېدل هغه تا ته 2 منټ هم نشي درکولی هغه تاله 2 منټ هم نشي درکولی دا به تا ته په کم 2 ګنټې ودرېږي ډاکټره زه دلته هم په تا نالت ویم چې ته دومره غټه پروفیسر یې ته دومره غټ تعلیم او دومره غټ د علم په تا به ډیګرۍ اخیستې تا به خوارۍ کوي زه یو جټ سړی یم زه په دې پوهېږم چې ما د 1 پورې سکول نه دی ویلی زه په دې پوهېږم چې غل سړی تا ته چې پوهېږي چې په 3 منټو کې وتې شي دا په 1 منټ کې وځي نو ډاکټره تا به دومره دې سر نه او د حقل نه به دې کار اخیستی وې چې دا څنګه په کم 2 ګنټې بعد زه رانیسم او دا غل به تا ته ناستي آیا ستا ورسره رشته وه لکه هغه خو الزام ولګولو چې دی غل او دی ما نه موبایل او پیسې اخیستې وي نو بیا آیا دې سره دا پیسې او موبایل میلاو شوي دي نه جی په دې الزام نه دی لګولی دې ریسار کړی وایي موږ دلته موږ نه غلو پیسې واخیستې صحیح شوه جي 2 ګنټې بعد لا 1:30 ګنټه بعد دې کې مې د الله نه ګناهګاري ځکه زه په خپله ودوم زه هغه خبره ډاډه کوم چې ما په خپله لیدلي لا ما په خپله اورېدلي ځکه دا مرګ شته یو ورځ به زما جبه مودرېږي د دوی په کم 2 ګنټې بعد دی ریسار کړی په لار باندې چې روکیا ما نه دلته پیسې اخیستې شوي ډاکټر ورته مخامخ ولاړ دی د سره خبرې کوي دی ورته شاته ولاړ دی آیا مخکې دا اوس ذاتي ټسل دی دا به زما دی رور ته پتې ډاکټر ته پتې الله ته به پتې ځکه موږ د روزګار نه نه اوزګار شوي غریب خلک یې خپله مزدوري کوو دا پته موږ ته نه لګېږي آیا دا کار دوی سره رښتیا شوي دې نه به الله خبر وي خو دې ورسره په دې باس کې دی چې وروره زه روان یم موږ داسې ګرمۍ تنګ کړي وو پلانکي سړي له ورځم دا بل هلک هم ورسره موږ ورته کوکي وایو نوم یې بل څه شی دی تیموره دوی دواړه ورته خبرې کوي نو دې وخت کې دوی ګرم شوي دي شاته نه یې رور پې ډزې کړي دي ډاکټر پې مخامخ نه ولې رور شاته نه کړي دي ډاکټر پې مخې نه کړي دې هلک منډې کړي دي د دوی په دې کور دننه شی ماشوم دی که مومره دی یېرېدلی دی هغې باوجود دې تاڼې ته کال کړی دی
تاڼې ته کال کړی دی 2 نیمې ګنټې پس جی چې موږ غل ویشتی دی او بل هم نیولی دی هغه ځای نه پولیس راځي او د دې ځای نه د مظلوم بوزي چې دا کم ماشوم دی او په ده باندې 107 کې پرچه کوي نن یې دا دی پرچه کو نو آیا که دا قانون وي او دا آیین کې راغلي زما د 5 بچي نور هم ولي او شپږ دی ورسره نور هم چالان کي خو که چېرې دا په آیین کې نه وي او دا په قانون کې نه وي نو ملګریا زما د غټو افسرانو ته ټولو ته دا خواست دی چې برای مهرباني زه درته د یو سوال په طریقه ویم چې زما د تپوس وکړی شي تاسو تیمور سره ملاو شوي تیمور سره چونکې هغه خو یې شاهد دی ډي اس پي صاحب پخپلو ایس پي صاحب پخپلو موږ هغوی وغوښتو چې په 20 منټ کې به زه تاسو ته د دې سړي د غم کوم دا به ورته زه سسپینډ کومم کوم چې د حسن خان دی صحیح شوه جي او د هغې نه بعد زه به تاسو ته په 20 منټ کې د دوی کنفرم اف آی آر هم در کوم زه به تاسو ته مدعیم شو کوم دا تاسو سره ظلم شوی دی آیا دا زه ډي اس پي ته مخامخ هم رشم کینې چونکې زه دته مخامخ ولاړ یم چې په میډیا راځم نو زه ډي اس پي ته ایس پي صاحب ته تر د آی جي پي صاحبه پورې زه ټولو ته آمنې سامنې ولاړ یم نو دوی موږ سره د 20 منټ ټایم وکړو باقاعده دا اف آی آر ما ته د ډي اس پي صاحب مخامخ شوی دی د ده راته سسپینډ هم ویلې شوي دي خو لکه زه داسې زه څنګه اعتماد وکړم تیمور څه وایي تیمور هم دا خبره د ډي اس پي صاحب مخامخ وکړه چې موږ داسې روانو او دې خلکو ایثار کو د ډاکټر رور د شا نه ویشتو دی بل د مخې نه ډزه کو زموږ پولیس سره خبر وشوه پولیس نه تپوس وشو چې آیا د دې دا چې کوم ستا رور هنرشاه د دې څه کریمینل ریکارډ و نو هغې ویل چې کریمینل ریکارډ یې نشته یو منټ زه درته ویم که نه هغه وي کریمینل ریکارډ نو د آیسو پرچې پې شته دې څه خبره دا داسې خبره وه دی هلک به آیس کل زما رورو زما بچی دی زه د هر څه نه خبر یم نالت په هغه مشر شه چې دی د خپل د کشر نه خبر نشي د به آیس کل د به چرسم سکل د به کله کله ټرم سکله مونږ چې په خبر شو دا رور مونږ ونیو 12 بجې په دې تمامت ګړی کې زما نه بل کشر رور دی هغه هم ورسره شر فساد خو په زور هم بوتلو واده کړو نه جي دا جره دی په دې لاورۍ کې هم دلته داخل کو شپږ میاشتې علاج هم ورله وکړو سړی سیټ شو چې سیټ شو بیا یې شروع وکړه چې شروع شو موږ په خپل لاس باندې ګورمنټ ته ورکړی دی ما په خپله ورکړی دی 7000 روپۍ مې هم ورکړي دي چې په دې ورپسې آیس واچوه زما دا رور داسې پرچه که چې دا په 20 کالو کې هم رونځي چې ما نه یې غوښتې چې کله دا سړی شو کله دا سم شو ما ته د خلکو ګیلې نه راوړي زه به په خپله لاړ شم د پسې به ګوتې ولګم دا زما بچی دی زما په بده ورځ نه دی پیرزو په دې 5 پیرانو چوکۍ کې مې ورکړی دی بل رور مې نشته دی هغه ته د هغه انچارج نوم هم ورځي او ښه تعلق یې ورسره دی بویتلو اته نیمې میاشتې مې ور جیل کې پرېښو ملاقات هم پې بند کو خرچه هم پې بنده که خم ذلیله کو هغوی په خپله را پرېښو د اختر نه 2 شپې مخکې راوتی دی د اختر نه 2 ورځې مخکې زما پلار وفات شوی ما غیل هم نه دی راوستی ولې نافرمانه بچیو آیس کله په دې وجه باندې ما را نه وستو چې کله فرمان برداره شو جج صاحب یا مثال ای سی صاحب داسې به چا ورته معافي کړي د اختر شپې را خوشي کو نن یې دغه حل شو که زما په بچي باندې چا د شوکه ثابت کا څومره تاڼې دي په کې پي کې وګرځي که زما په بچي چا شوکه ثابت کا امې مړ دی زه په خپله ځان ولم زه د غیرت نه ولمه زه به سره د سړي بچی یم چې ځان مې ونه ویشتو زما په دې بچي باندې چا زنا ثابت کا راشي زه به په خپله ځان ولم خو که نه چېرې د باندې د شوکې اف آی آر نه وي د باندې د چا کمپلینټ نه وي د باندې د آیسو دغه د زنا او د ښې او د بدې د اغواکارۍ او د کار لفټینګ او د دهشتګردۍ پورې په ده باندې څه نه دا کلیر وي نو زه د حکومت نه دا خواست کوم او دا هیله ترې لرم چې زما دې تپوس وکړي شي خاص کر د حسن خان نه او خاص کر د ډاکټر او د رور نه اوس ملزمان پولیس څه وایي چې ملزمان غیب دي د پولیس خو دا وینا د ملزمان غیب دي خو څنګه به غیبېږي یو سړی د پاکستان خاورې دی صحیح شو جي زه چې په کار شم ما په 5 منټو کې په دیم پیدا کوي څنګه چې پیدا کړي څنګه چې پیدا کړم د شپې په 3 بجې د زه پیدا کړم چې ته د هنرشاه روري صحیح شو جي پیدا یې کړم که نه په دې باندې مې د تخانې نه به مې روباسي خو که دې غواړي او چې دې نه غواړي جي دا په کیسهخانۍ کې هم نه پیدا کېږي زما د حکومت نه دا خواست چې ما سره دې هیلپ وشي او که هیلپ ونه شي نو دا مې د حکومت سره خواست دی چې سبا به زما نه ګیله نه کوي په والله قسم چې په سوزنۍ کې بچې به م وژنمه ما حکومت له پرېښی دی زما تپوس د حکومت اول ریاست شته ریاست ته مطالبه کوي ریاست زما ګډ ګډ افسران شته ټول به د حسن خان غوندې نه وي شکر دی زما دومره تمه شته دی دومره زه اعتمادي یم چې زما په دې قوم کې زما په دې ملک کې زما په دې خاوره کې داسې افسران شته چې هغه پښتنو میندو راوړي دي ټول یو شان دي نه زما په دې لاس ګوتو کې هم فرق شته زما د افسرانو نه دا ایله او دا خوایست دی او دا مې ورته سوال دی او دا مې ورته ریکویست دی چې زما دې غم وشي میاشت یوې نیمې 2 پورې هم زه څه نه ویم که آیا دا ما ته هر څنګه هم جوړېږي زما دې دا کور پې لوټې لوټې شو زه به څه نه ویم
دا زما د ټولي میډیا سر چې څوک یې ټولو سر زما واده ده خو چونکې که زما د 2 میاشتو پورې کار ونه شو په والله قسم زما 5 بچي دي او زما اته ورونه ژوندي پاتې دي که یو مې هم پې پرېښود ټول به پې کوتره کوم نو بیا به کښېنم अल्लाह दे की चिताता इंसाफ मिलाउशी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इस मुद्दे की गुफ्तगू सुनी, इसका पश्तों में यही कहना था कि चूँकि यहाँ पर ये देहात है, यहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से इसका भाई हुनर शाह और अपने इसका जो दोस्त था तैमूर वो यहाँ पर मौजूद थे और लोड शेडिंग की वजह से वो उस्मानिया टाउन जो बिलाल टाउन के करीब है अपने दोस्त के यहाँ जा रहे थे और रास्ते में जो वहाँ पर डॉक्टर था उसे ये शक गुजरा, चूँकि डॉक्टर से कुछ देर पहले राहज़नी की वारदात हुई थी और उसे ये शक था कि इन्हीं मोटरसाइकिल सवारों ने उससे राहज़नी की वारदात की है। जैसे वो मुसल्ला घर से निकला और वो मोटरसाइकिल सवारों के साथ उसकी तकरार हुई और तकरार के बाद डॉक्टर और उसके भाई ने फायरिंग करके हुनर शाह को कत्ल कर दिया था और जो तैमूर था उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने एक चोर को मार दिया और दूसरे चोर को पकड़ लिया है। पुलिस आई, पुलिस ने जो बच गया था उसे हिरासत में लिया, थाने मुंतकिल किया और जो नाश थी वो अस्पताल मुंतकिल की। मुद्दई ने गिला किया है कि रात के पहरे में पुलिस जो सब इंस्पेक्टर है हसन खान उसने इसे कॉल की और इत्तला दी कि इसका भाई ज़ख्मी है और फौरी अस्पताल पहुँचे। चूँकि ये देहात की वजह से ये अलग सुबह इसने हसन शाह को दोबारा कॉल की और अपने भाई की वजह पूछी तो उसने इसे गालियाँ दी और बुरा भला कहा, शदीद गिला किया इन्होंने। और इन्होंने भी मुतालबा यही किया है कि जो कातिल हैं उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इन्हें इंसाफ फराम किया जाए, वरना वो खुद अपना इंसाफ भी खुद ही करेंगे और अपना बदला भी खुद लेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ SSP ऑपरेशन मसूद अहमद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक बकवा हुआ, नौजवान कत्ल हुआ, फिर रोड बंद हुआ, कुछ इल्ज़ामात भी लगे, क्या है असल हक़ाइक़ क्या है? जी, हक़ाइक़ इस तरह है कि एक डॉक्टर साहब है, उससे स्नैचिंग हुई तो वो घर करीब ही था। वो जब घर गया तो बाद में थोड़ी देर बाद वहाँ से उनके यहाँ डॉग्स थे, कुत्ते थे, वो भौंक रहे थे तो वो बाहर निकले, एक बंदे 2 खड़े थे, उनके पास वेपन्स भी थे। तो इन्होंने कहा हमसे अभी स्नैचिंग हुई है तो ये स्नैचर्स आप ही हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाया। इसमें उनकी तू तकार हुई, उनकी आपस में हाथापाई भी हुई और फायर हुआ। तो फायर के दौरान जो वो जिस पर इल्ज़ाम लगाया था डॉक्टर साहब ने, वो बंदा फौत हो गया। फिर इन्होंने पुलिस को इतला दी और इनको अपने यहाँ ले गए कि ये हमने स्नैचर्स पकड़े हैं। ये पुलिस आई तो चूँकि इनका मौक़िफ़ ये था कि हम डॉक्टर, इनके स्नैचिंग, हमने स्नैचर्स पकड़े हैं, इनके पास वेपन भी था। तो इनिशियली पुलिस ने यही समझा कि वाकई ये सही होंगे, लेकिन बाद में जो पता चला कि जो बंदा मारा गया उस पर एक FIR थी, वो भी आइस के हवाले से, तो उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। तो वो भी अभी कबल अज़ वक्त मैं कहूँ कि वो था या नहीं स्नैचर, अगर नहीं था तो इसको नाहक मारा गया। तो नाहक मारने पर हमने फ़ौरन, इन्होंने फिर रोड भी बंद किया और हमने FIR भी की है डॉक्टर साहब और उसके भाई के ख़िलाफ़। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो लोग कानून के शिकंजे में होंगे और फिर फर्दर हम उसको हर एंगल से देखकर उस पर फैसला करेंगे। सर, जो मुतासरा फैमिली है हमारी, उनसे बात हो रही थी, कोई सब इंस्पेक्टर है हसन खान, उससे मुतल्लिक उन्होंने काफ़ी गिले किए, काफ़ी शिकवे किए, चूँकि वो कह रहे थे कि हमारा भाई भी फौत हुआ और हमें बुरा भला गालियाँ भी दी। क्या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई? जी, इनिशियली जब इत्ला गई और पुलिस पहुंची तो यही वो नज़र आ रहा था कि वाकई अगर ये स्नैचर्स हैं और इस तरह जिस तरह उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, तो इसलिए उस गलतफहमी की बना पर उसकी तरफ से मिसबिहेव हुआ। लेकिन वो फिर हमारे SP साहब कंसर्न ने ना उसको वहाँ से थाने से हटा दिए और उसके ख़िलाफ़ हम इंक्वायरी भी करेंगे और इस केस पर भी 100% इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी लीगल एक्शन, मेरिट पर और प्रॉपर एक्शन नज़र आएगा। डॉक्टर ने बहुत जल्दबाजी नहीं की, अगर उससे शक था कि इन्हीं मुलजिमों ने स्नैचिंग की है तो मुकामी पुलिस को इत्ला देनी चाहिए थी, ना कि खुद फायर करता। डेफिनेटली अक्सर लोग ये कानून को अपने हाथ में लेते हैं और अपना बदला फ़ौरन लेना चाहते हैं और इसी जो क्विक जो उनकी डिसीजंस होती हैं उससे वो गलत भी हो जाती हैं डिसीजंस, और जो भी होना था वो पुलिस अपना काम करती और एक्शन लेती जो उसका लीगल फ्रेमवर्क है। जो इस मकतूल का साथी था तैमूर, पुलिस ने उसे भी अरेस्ट किया क्योंकि वो ऐनी शाहिद भी था। वर्षा को थोड़ा सा गिला ये भी है कि उससे भी चालान किया गया, सारी रात थाने में रखा गया था।
तो ये सही किया पुलिस ने? मैंने आपसे यही कहा कि शुरू में तो जब इत्ला मिली, लोग अगर जमा हैं और उन्होंने कहा हमने एक स्नैचर पकड़ के मार दिया, अक्सर आपने ये बड़े शहरों में, कराची में या इस तरह के शहरों में कि लोग क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं कि स्नैचिंग कर रहे थे, मार देते हैं। तो इस तरह के वारदात में तो पुलिस को इनिशियली अंडरस्टैंडिंग में वो नहीं थी, लेकिन बहरहाल इस केस को हम एंगल से देखेंगे कि कहीं वाकई ये हैं या नहीं है। जो प्रॉबेबली नज़र आ रहा है वो नहीं है, लेकिन वो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर होंगी। आप काफ़ी दबंग अफसर हैं, बड़े ज़िलों में भी रहे हैं, कई जगहों पे DPOs रहे, अभी SSP ऑपरेशन है। अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बताएं, अगर कोई स्नैचिंग होती है तो क्या स्नैचर वहीं पे खड़ा होगा कि इस डॉक्टर ने उसे फिर कत्ल किया, या स्नैचर वहाँ से भागेगा? ह्यूमन साइकी ये है, जो स्नैचिंग हो जाती है तो फ़ौरन निकलते हैं, ह्यूमन नेचर यही है। तो इसके मुताबिक यही नज़र आता है कि वो लोग यहाँ पर नहीं खड़े होते, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो अभी अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि जल्दबाजी की है। तो लेकिन फिर भी हम इस केस को हर एंगल से देखेंगे, और अगर वाकई डॉक्टर साहब की गलती है तो इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि 100% उस पर प्रॉपर लीगल एक्शन हो। नाजरीन, पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सफ़ेद कोट में छुपे इस कातिल को सज़ा मिल पाएगी? अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।